کوزدر چکدره امیرآباد کې د حلقه پی کې 15 پاکستان پیپل پارټي انتخابي دفتر پرانیستي په سلسله کې تابع شوی درنې غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان پیپل پارټي خیبر پختونخوا صدر محمد علي شاه باچا ویلي دي د راتلونکو انتخاباتو په نتیجه کې به د پیپل پارټي حکومت جوړیږي او بلاول بټو زرداری به وزیر اعظم وي. د چکدره مشر ډاکټر محمد رحیم خان په مشرۍ کې تابع شوی د غونډه کې د تحصیل ادینځای سره تعلق لرونکو بیل یونین کونسل مشرانو پارټي کارکونانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړو. غونډه کې د خیر آباد ویسی پخوانی ناظم او روغانی قوم ادینځي جنرال سیکرټري جمشید خان سید محمود واسع آصف عمر او نور په پاکستان پیپل پارټي کې د شمولیت اعلان وکړو چې محمد علي شاه باچا ورته ټوپۍ په سر کړې. نو زنن د خپل قافلې د پاکستان پیپل پارټي کې د شمولیت اعلان کوم او ان شاء الله ولدیز مونږ په دې وجه باندې د پاکستان پیپل پارټي کې اعلان کوو چې مونږ وکتل په پاکستان کې چې کومه پارټي دي کوم څوک دغه په نوم باندې راغلي د یوت په نوم باندې د قسم د روزګار په نوم باندې خدای یو پاکستان پیپل پارټي ته چې صرف روزګار هغه ورکوي. تاسو ته دا خواست دی چې په 8 فروری به ان شاء الله په دوانه وټونه په غشي باندې استعمالوو او غشي به کامیابوو. غونډه کې د ادینځي اصلاحي جرګې صدر مقرب خان هم د نعیم الله خان او علمزیب خان ته ووټ ورکولو دپاره د کلکې ملګرتیا اعلان وکړو. نو زموږ جرګې یو بهرحال یو فیصله په دې 18 ملګرو پکې دا وکړه چې موږ د پاکستان پیپل پارټي ملګرتیا کوو دا پیرله. حالانکه زما په دې سټیج د ناستو مشرانو ته یا لاندې خلکو کې هم زیات ته پته زما تعلق د عوامي نشته پارټۍ سره دی خو یو متفقه فیصله وشوه نو د ته مې یو ځل وویل چې کیدای شي چې دا د هغه مشر روح ته په سکون میلاو شي. په هر حال اوس هم نه ته پته وي نو د کور چا ته پته وي اوس وروسته به اکثر پته لګي مونږ د کوډیګرام نو ونه ته چې خو پورې او زموږ دلته چې دا څونه کلي دي زموږ د جرګې چې کوم ملګري مشران دي مونږ په خپل یو سمي باندې ګرځو تاسو ته ډاډ درکو چې هلته کې به په تاریخ کې داسې ریزلټ نه راغلی د ووټ په شکل کې د پاکستان د پیپل پارټۍ چې دا پیرله به کم راځي. غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي صدر محمد علي شاه باچا پخوانی سینیټر احمد حسن خان لویر ملکن ډویژن صدر ملک عظمت خان حلقه ان 7 پاکستان پیپل پارټۍ نامزد امیدوار علمزیب خان ایډوکیټ حلقه پی کې 15 کوزدر نه د پاکستان پیپل پارټۍ نامزد امیدوار نعیم الله خان پیپل پارټۍ ادینځي صدر قیصر خان مان خان هدایت خان توردا شمس القمر عمر اجي تازه خان او نورو د پاکستان پیپل پارټۍ د مقامي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خاتمي او الیکشن کمپین په شریکه کولو ستاینه وکړه. وینا کوونکو ویل چې د ادینځي د ولسي ترقۍ دپاره د خدای بخلي بخویدار خان خدماتو نه انکار نشي کېدی. باید چې د ادینځي ولس د هغه د خدماتو په رڼا کې نعیم الله خان او علمزیب خان ته ووټ ورکولو خپل قرض ادا کړي. وینا کوونکو به کارکونانو زور ورکړو چې د الیکشن د ورځې پورې هر کور او ووټر ته ځان ورسوي او د تیر د کامیابۍ دپاره مجبور کړي. د محمد علي شاه باچا احمد حسن خان علمزیب خان ایډوکیټ او نعیم الله خان په شمول نور وینا کوونکو وینا وه. د دې ډیویژن نه ټیکس همیشه لپاره ختمول غواړئ او که نه غواړئ په ایماندارۍ غواړئ نو بیا به راسه نن یو وعده کوئ چې د صوبایي اسمبلۍ امیدوار نعیم خان د قومي اسمبلۍ امیدوار علمزیب خان په ایماندارۍ به ورله ووټ ورکوئ په ایماندارۍ ورله کور په کور به ورله ګرځئ کور په کور به ورله ګرځو کلي په کلي به ورله ګرځو او انشاءالله تعالی دا دله زه خوشخبري در کوم یقینداري دله در کوم مبارکي دله در کوم انشاءالله روان حکومت د پاکستان محمد علي شاه باچا صاحب له دې خبرې مبارکبادي ورکوم چې انشاءالله د دې حلقې نه به د پاکستان پیپل پارټۍ د نښو د ګټې زیری د قومي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلۍ لپاره دا زیری به د ټولو نه مخکې تار وي. د مخبېدار د وفات سره وفاداري وکړئ نعیم خان سپورټ کوئ د نعیم خان ملا امتي جوړې شئ د علمزیب ملا امتي جوړې شئ موږ به تاسو مایوسه کوو نه موږ به بېایماني نه کوو موږ به تاسو نه وروسته کېږو نه ستاسو سره په هر تکلیف کې په هره سخته کې ولاړ یو دا زموږ ستاسو سره کمټمنټ او په 8 فروری باندې الیکشن دی. زه ستاسو نه د دواړو خبرو عهد اخلم وعده درنه اخلم
چې تاسو به دا دواړه کامیابوئ که نه به کامیابوئ لاس اوچت کړئ ټول به لاس اوچتوئ د 8 فروری پورې به خپل خوبونه ختموئ ټول تحصیلات نږدې او په شریک کې درځئ کمیټیانې جوړه کړئ زمونږ د پاکستان پیپل پارټۍ لیډرانو په هر چا باندې نظر دی او خصوصا زه د خپل یوت ته وایم خپل د پی ایس ایف د پی وای او ملګرو ته وایم د سوشل میډیا ملګرو ته وایم چې زمونږ میسج که تاسو ته په ټایم در نه شي زمونږ خبر ته په ټایم در نه شي نو مهرباني وکړئ دغه خبر دغه ستاسو کار دی هغوی یو بل ملګري زمونږ د علاقې مشران د هغوی خبرول دا ستاسو کار دی پروګرامونه کامیابول دا ستاسو کار دی تاسو خپله ذمهواري وپېژنئ دا د ګرمې د تیزۍ دا ورځې د مصروفې ورځې دي مهرباني وکړئ دا د منډې ورځې دي تاسو زموږ سره مشترکه منډه ووایئ مونږ په دې مه په تمه کېږئ چې ما ته د پاکستان پیپل پارټۍ هغه لیډر نه دي ویلي زما ته دغې بشر نه دي ویلي ما ته نعیم نه دي ویلي مهرباني وکړئ تاسو ټول په خپل دار یو تاسو ټول نعیم خان یو تاسو ټول پاکستان پیپل پارټۍ مهرباني وکړئ یو بل به خبروئ به که نه به خبروئ مشرانو ډېرې خبرې وي چې زه ستاسو سره وکړم تاسو راغونډ شوي خو زه صرف او صرف زور په دې یوه خبره ورکوم چې د 8 تاریخه پورې خپل کارونه ختم کړئ منډه ووایئ دا منډه ستاسو خپله ده نعیم ستاسو وراره دی نعیم ستاسو زوی دی نعیم ستاسو مشر ورور دی او نعیم ستاسو کشر ورور دی وایي چې یاره مونږ الیکشن کوو ټول راپاڅېږي نه نو هغوی ته مې دا خواست دی چې راپاڅېږي خپل ګاونډي ته ووایه خپله کوڅه کې ووایه په خپل ویلج کونسل کې ووایه یونین کونسل کې ووایه دا الیکشن به تاسو کوئ په تاسو به ګټئ او تاسو به کمپین کوئ انشاءالله تعالی لکه یې نه ورکوو چې مبارک شکومي دې ګټلی دی او مبارک شسومالي دې ګټلی په دې غلط فهمو کې نه لرو عملي به انشاءالله عملي به ثبوت کوو عملي به ښیو په میدان کې به ښیو نو راپاڅو انشاءالله تعالی او د پاکستان پیپلز پارټۍ د امیدواران به کامیابو انشاءالله او زه به د خپل ملګرتیا او د نعیم خان سره چې کوم دی هر قسمه چې کوم دی نو هغه اوږه په اوږه باندې ولاړ یم بیله وکړي او په 8 فروری به په واضح اکثریت دواړه سیټونه تاسو د پاکستان پیپلز پارټۍ په جوړۍ کې اچوئ